الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورہ شورا شروع کو. شورا اصل کی د مشورې نه دی او چا سره په یو خبره کې مشوره کول، یعنی د هغه رای معلومول چې ستا رای په دې خبره کې څه ده، او چې د ګڼو خلکو رای جمع شي نو الله بندګانو ته خامخا خیر ورکوي. حدیث کې راځي چې د شورا او د مشورې نه وروسته ته کوم کار کوې دې کې به تا ته فایده راځي. او قرآن کې دلته په دې صورت کې وایي وامرهم شورا بینهم، د مؤمنانو کار به په مشوره باندې چې مؤمن نو په مشوره باندې کار کوي. کوم چې امیران دي د عربو د امارتونو دي سعودي دې مشوره کوي، اذان سره مشوره کوي د شپې، ځکه خو ټول کار غلط دی، ځکه خو دین اسلام و شرمو هغه کعبه او هغه مسجد حرام هغه مسجد حرام مکه او مدینه سره سو دغه د یهودانو په غېږ کې لوی شی بیا راشي دی اسلامي مملکت او د حرمین شریفیانو بیا سربرای مملکت ساشي. موږ داسې بدقسمته مسلمانان شو دې حد ته نو ځکه دې صورت ته شورا نوم کېښودی شو. اسلام کی شوریت دی، اسلام کی شخصیت نشته، شوریت دی. یو دا د یهودو نصارا او جمهوریت دی، دا خو هېڅ شی نه دی. د دې په ځای کې په اسلام کې شوریت دی. زموږ د کتابونو کې هذا رای الجمهور، دا د اکثرو خلکو رای ده، او دا اجماع د امت دام د شورا نه سازي. اجماع د امت دا ده چې مجتهدین د امت محمدي به راجمع شي، پوهه خلک به راجمع شي او په دې خبره کې خپله رای ورکړي، او چې په کومو باندې رای زیاته شوه په هغې به فیصله وشي. حامیم عین سین قاف. الله واقف دی په دې معنا دي حروفو، دا د مقطعات قرآنیو نه دي، د قبلي د متشابهاتو نه دي. البته په دې باندې د قرآن اعجاز الله ثابت کړی دی چې د قرآن مقابله هېڅوک نشي کولی، او که څه وایي زه کولی شمه نو راشه ته عربي او نو د حی میم عین سین قاف ټکو نه ساس قرآن دی. او داسې یو انسان پیش کړی چې چېرته مدرسې ته نه دی تللی، چېرته یو استاد ته ګوډه نه ده ماته کړې، چېرته چا شاګردي نه ده کړې، او تاسو کې په صحابو لګا دي راځئ بسم الله کوي. کذالک یوحی الیک، دقسې وحی کوي الله تا ته وإلی الذین من قبلک، وهغه پیغمبرانو ته چې تا نه مخکې تېر شوي دي. الله عزیز حکیم، الله زورور حکمت والا دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خالص د الله لپاره هغه ټول چې په اسمانونو او هغه ټول چې په ځمکو کې دي. وهو العلی العظیم، او دا الله علی شانه العظیم برهانه. تکاد السماوات، قریب دا چې اسمانونه یتفطرن من فوقهن، چې راوشلیږي د پورته طرف نه، قریب دا چې د اسمانونه د پورته طرف نه راوشلیږي. والملائکة یسبحون بحمد ربهما، او فرشتي پاکی بیانوي په وسیله د ثنا د خپل رب سره. ویستغفرون لمن فی الارض، او بخښنه غواړي د هغه چا لپاره چې په ځمکه کې د مؤمنانو نه دي. الا ان الله هو الغفور الرحیم، خبردار یقینا الله هم دی بخښونکی او مهربان دی. دا څه خبره ده چې اسمان قریبه ده چې د بره نه راوشلیږي اسمانونه. ان دعوا للرحمن، بل ځای به راشي ان دعوا للرحمن ولدا. د دې خبرې نه چې دا یهود او نصارا او مشرکان عرب الله له بچي ګوري، نو دا دومره ګنده کلمه ده چې قریبه دا ده چې د لاندې نه اسمانونو تپوس مه کوه چې د اسمانونه د بره طرف نه راوشي.
وم اسمان اول وشلیږي او بل ورپسې وشلیږي د دې ګنده کلمې د وجې نه چې دوی د الله دپاره بچي لټوي او دغه فرشتې چې تسبیح وایي او پیوست د حمد د الله سره دي دا تلذذا وایي او یستغفرون لمن فی الارض بخنه غواړي دا چا پار چې بزمکه کې دي نو د ډرم تیلم دعا غواړي دا فرشتې نو مخکې تیر شو چې دا فرشتې بخنه غواړي د مؤمنانو دپاره ځکه د مؤمنانو سره په ایمان کې شریک دي په وصف ایمان کې قربیون حملة العرش او فرشتې دا د مؤمنانو سره شریک دي نو دلته دا علما لیکلي تفسیر چې دا لمن فی الارض عام دی خو مراد نه خاص دی یعنی لمن فی الارض من المؤمنین ما ورته ټکی کې خو په ترجمه کې الا ان الله هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم کسان چې نشي سوا د الله نه ځان دپاره دوستان او مددګاران الله حفاظت کوونکی دی یعنی نگهبان دی په دوی باندې د دوی دا اعمال او شرکی عقاید او معاملې دا ټول الله محفوظ کوي وما انت علیهم بوکیل نه ته په دوی باندې مقرر شوی چې په زور باندې د شرک د لارې نه توحید ته راواړې وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا دقسې منګا وحی کړی تا ته قرآن عربي لتنذر ام القرى چو یری مکی والرا ومن حولها سوک چې مکی نه ارګردي وتنذر یوم الجمع لا ریب فيه او یری خلق لا د ورځ را جمع کېدلونه د ورځ جمع نه د قیامت ورځ مراد ده اولین او آخرین پیغمبران او امتیان نیکان او بدان زنانه او نارینا ټول به پکې راجمع شي لا ریب فيه نش شک پراتو لدی کې فریق فی الجنه و فریق فی السعیر خلق به دوړلی شي پرې وخت کې یو ډله به جنت کې وي او بل ډله به په اور او جهنم کې ولو شاء الله لجعلهم امه واحده اذا الله خو شوی وي ګرځولې وي ټول خلکو لا یو امت په توحید باندې ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن دنکه الله چاہتے چې خوشي په خپل مهرباني کې وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان چې دي نشته دوی لپاره من ولي څوک دوست ولا نصير او څوک مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء نیولی دوی سوا د الله نه ځان دپاره کارسازان حاجت رواګان فالله هو الولي الله هم دې دوست دی هم دې کارساز دی هو یحیی الموتى هم دې ژوندي کوي مړو لره وهو على كل شيء قدیر او دا الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی وما اختلفتم فيه من شيء اگا چې تاسو پکې مختلف شوي یې پاګې کې د سیسیز نه کاغر دنیوي معامله ده او کو اخروي معامله ده او چې تاسو پکې جګړه مؤمنانو رالاله نو په حکمه الی الله د دې فیصله به الله ته واپس کیږي په حکمه الی الله معنا ده ان د دې فیصله به د الله کتاب ته وړاندې کوو ذالکم الله ربکم دا تاسو هم پروردگار تاسو علیه توکلتو خالص په دبانې ځان سپارلې دي و الیه انیب او خالص دی الله ته زما مینا او محبت او رجوع فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی اسمانو زمکو دی جعل لكم من انفسکم ازواجا ګرځولي ستاسو لپاره د ځانونو ستاسو نه بیبیانې ادمیه انسانان دي ومن الانعام ازواجا او پیدا کړی الله د چار پای نم جوړو لرا یزرعکم فی ډیرای الله تاسو را پرزمکا کې پیدا کایما او ډیرایم تاسو را پرزمکا کې لیس کمثلی شی نشتره په مثل د الله باندې سیزو علما تفسیر لیکي کله د مثل نه مراد ذات شی وی نو معنا دا ده نشتره د الله د ذات په شان ذات بل وسميع اوریدون کې دار سره البصیر ریدون کې دار سیزا له مقاليد السماوات والارض الله لپاره کنجان د اسمانو زمکو دي یبسط الرزق لمن یشاء پراخه کوي روزي چاته چې خوښ شي ويقدرو او پاندازه کوي چاته خوښ شي انه بكل شيء عليم الله په هر څه پوهه دی الله پرې پوهه دی چې دا بنده مالدار ساتم نو مسلمان وي
خو که خوارو مې نو کافر کیږي او یو بنده غریب دی الله په پوهه دی که غریبي ساته به نو درست دی او که مالدارو مې نو بدماش کیږي شرع لکم من الدین ما وصى به نوح جائز کړی دی او مشروع کړی دی ستاسو لپاره الله د دین نه هغه دین وصى به نوح چې وصیت کړی په هغې باندې نوح علیه السلام او والذي اوحینا الیک او هغه دین چې موږ وحی کړی محمد صلی الله علیه وسلم ته په هغې باندې وما وصى به ابراهیم او هغه دین چې وصیت کړی په باندې ابراهیم او موسی او عیسی دا ټولو دین سره ان اقیم الدین چې تاسو ادروي دین لرا دین قائم کوي دین غالب کوي ولا تتفرقوا مدل ډلې کېږئ په دین کې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ډېر ګران لګي په مشرکانو هغه چې رابلې چې تدعونا دا ما تدعونهم الیه چې تاسو رابلې دي مشرکانو هغې ته چې هغه دین اسلام دی الله یجتبی الیه من یشاء الله غوره کوي ځان ته هغه څوک چې د الله خوښه شي ویهدي الیه من ینیب او خونه کوي خپل طرف ته او خپل دین طرف ته هغه چاته چې هغه کې انابت او مینه وي الله سره وما تفرقوا نو ډلې ډلې شوي دا خلک الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د هغې نه چې راغی دوی ته پویا د تعجب خبره ده چې علم د اتحاد سبب دی او دوی ته چې علم راغی نو اختلافات او ډلې سازي کړي نو قرآن وایي بغیم بینهم د وجې د سرکشۍ دا په خپل منځ کې او هغه سرکشي دا ده چې علم خو ورته د اتفاق او د اتحاد سبق ورکو خو نفسیت ورته او بخل ورته او انانیت ورته سبق بل ورکو چې دا بل عالم بدنام که چې سوخواله ورنشي فتوی پې وکړه د کرکڼې په سر او په کونه به نه پوهېږي او هغه مفتي یې دا هم نه پېژني چې د کرکڼې سر کم دی او لکۍ کم ده او دی به مفتي او په خپله دوی پسې مونځ نه کېږي او په دوی پسې مونځ نه کېږي ته یې چا مخې نه راشي دا کلمه در نه یېره کړي چې تا له کلمه سمه درځي که نه درځي او ته دې کلمې په ترجمه پوهېږي که نه پوهېږي دا نوي مفتیان پیدا شوي دی پسې مونځ نه کېږي او په دوی پسې بغیم بینهم دلته یې مفسرین لیکلي دي چې علم د اتحاد سبب دی نو ولې علما بیا دا کار کوي وایي دا خودغرضي پکې راغلی ده خودغرضي پېژنې که لکه ته عالم یې او زه عالم یم تم دین غواړې او زم دین غواړم او تا سره م علم دی ما سره م دی زه د چا نه هېڅ نه غواړم خالص د خدای دپاره کوم او ته یې په دغه باندې کې اوس خود به خلک زما خواله را منډې وي طالبان درځي ته به ضرور ما بدنامې لکه دا خو سمې خبرې کوي نه که دې کې پټ غوندې زهر ګډ کړي دي پټ غوندې پټ پکې زهر ته خو تاسو خو بنګه یو مړ نه کړی په دې زهرو باندې زهر دي پکې بغیم بینهم دا ځای وګورئ تفسیرونه به ورته ووایي بیا ولولا کلمة سبقت من ربک که نه وی وړاندې شوې کلمه د رب ستانه الی اجل مسمى نیټې مقررې پورې چې دا دې قوم ته زه پلانې ټیم باندې به عذاب ورکوم نو لقضی بینهما الله فیصله کړی په منځ دوی کې زر به بېغمه کړي وان الذین ورثوا الکتاب من بعدهم یقینا کسانو چې په وراثت سره یوړ کتاب مخکې د دې وروستو د مخکینو خلکو نه لفی شک منه مریب دی په شک کې دا کتاب نه په سخت شک کې کله چې علم د اتحاد سبب او دوی اختلافات راویستل او ډلې ډلې سازي کړو فرقې سازي کړې نو فلذلک فدعو پیغمبره د دې وجې نه خلکو له دعوت ورکړه راپاسه او یو سیده ساده دعوت دا ولا ورکا وا دعوت دا دی چې د الله دین ته راشئ د الله دین ته راشئ داسې
داسې نه چې علماو ته راشئ یا داسې چې جهلاو ته راشئ یا خانانو ته راشئ یا سرمایدارو او جاگیردارو ته راشئ او یا غریبانانو ته راشئ دا لرکا سیده ساده دعوت فادعو الله طرف ته دعوت ورکړه چې الله ته راشئ قرآن ته راشئ اسلام ته راشئ واستقم کما امرتا او سیده شه څنګه چې درته حکم کي دا دویمه مسله شو په دې یو آیات کې لس مسلې او نبی کریم بلا فرمایل مرګرو ورته چې ګیره مبارکه کې وخته به وخت سپین شو ناګه بل شیبتنی هود و امثال هود او د هود په شان صورتونو بوډا کړم ما ته وای واستقم کما امرتا دسی سیده شه څنګه چې درته حکم کي او استقامت علی الدین ډیر ګران کار دی اوس په استقامت الته خبره کوله چې استقامت انتهایی ګران کار دی ولا تتبع اهواءهم درما مطابق ګره خواهشات نفسانیه او د خلکو چې د خلکو نفسونه سوایی آی ګوره او نه مانی پای پسې نشي نمبر 4 وقل آمنت بما انزل الله من کتاب او اعلان کا چې ما ایمان راوړې پر هغه کتاب چې الله نازل کړی دی د کتاب نه ما په ایمان دی تورات منم انجیل منم زبور منم قرآن منم تمام اسفانی صحیفه منم و امرت لأعدل بینکما او ما ته حکم شوی چې انصاف وکم استاسو په مینس کې پیغمبر خدا وایي ما ته الله حکم کړی چې استاسو مینس کې د انصاف فیصله وکم الله ربنا و ربکما الله زمونږه رب او استاسو رب دی داغه مشترکات دي د مشترکات لنا اعمالنا ولکم اعمالکم استاد زمونږ لپاره زمونږ عملونه دي او استاد لپاره استاسو عملونه دي لا حجت بیننا و بینکم نشته دلیل بازی او حجت بازی زمونږ او استاسو منس کې الله یجمع بیننا الله په قیامت کې مونږ ټول راجمع کی و الیه المصیر خالص الله تا واپس د ټول دا فتلک عشرة کامله په دې یو آیات کې الله لس مسلې ذکر فدعو یو او واستقم دعا ولا تتبع دري وقل آمنت سلور وأمرت لأعدل بينكم بنزا الله ربنا وربكم شباك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وو لا حجة بيننا وبينكم أتا الله يجمع بيننا نها وإليه المسير لسو وتلك عشرة كاملة فده يو آيات كي الله لس مسلي ذكر كري دا چې بری باندې جمعي تقریرو کې کړه نو د آیات په خلاص نه کې او تقریبا یو غنټه کړي والذین یحاجون فی الله آکسان چې جګړې کوي په دین د الله کې من بعد مستجیب له پس داګه نه چې قبول شوی د الله د پاره خلق الله منلې دي او اوس یو کسرا پاسې ده او د الله په توحید کې او د الله په وجود کې جګړې شروع کوي نو دې سړي دلیل دا خویدل دلیل دی حجتهم داحزتنا عند ربهما دلیل دا حجتون خویدون کې دی باطل دی پنځ رب د باندې وعليهم غضبنا او په باندې غصه د الله دا ولهم عذاب شدید او د لپاره عذاب سخت دی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله ذات چرا کوس کړي دی کتاب لرا بالحق په واستحق سرا الله قرآن د حق سره نازل کړی دی قرآن حق دی او قرآن کې چې سری دک حق دی والمیزان او راسکو کوس کړی دی الله انصاف او عدل لرا ذکر د میزان دی او مراد عدل او انصاف دی او داګي وجه دا ده چې عدل او انصاف په ترازو باندې معلومیږي دا په تل باندې معلومیږي عدل او انصاف بغیر د تل نه معلومیږي په دې وجبانه تعبیر تنا په میزان سره وشو وما يدريك لعل ساعه قریب سشي په کړه تا را کې دي شي چې قیامت نږدې وي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فتلوار غواړي قیامت لا کسان چې ایمان په نه راوړي استهزاء کوي ټوکې کوي
زره یې وړه کړه کله بیا راولي زر یې راوله د دا عقیده را نه چې قیامت شته ځکه دا وایي او والذین آمنوا مشفقون منها کسان چې مؤمنان دي یریږي د راتلو د قیامت نه هغوی د قیامت د حول او هیبت نه خبر دي هغوی د قیامت د سختو نه خبر دي هغوی د دین هم خبر دي چې الله به انتهایی کار شوی ځکه به قیامت قایم کړی ویعلمون انها الحق او پوهېږي چې دا قیامت حق دی الا ان الذین یمارون فی الساعه خبردار یقینا کسان چې شکونه کوي په قیامت کې لفی ضلال بعید دی په خطای لري کې د حق نه الله لطیف بعباده الله بارک بین دې په خپلو بندګانو باندې یرزقو من یشاء روزی ورکه چاته خوښ شي وهو القوی العزیز او دا الله قوی او مضبوط دی العزیز زورور دی من کان یرید حرث الدنیا نزد له فی حرثه څوک چې غواړي فصل د آخرت څوک چې غواړي حرث اصل کې دا تخم په ځمکه کې اچولو ته وایي او چې د هغې نه کوم فصل راوټو کېږي نو هغې ته هم حرث وایي او حارث زمیندار ته وایي نو معنا دا ده څوک چې اراده کوي د فصل د آخرت د آخرت پټې کری نزد له فی حرثه نو زیاتوالی ورکوو موږ درته په فصل د کې دا ګټور فصل دی دا زبردست زمینداری ده ومن کان یرید حرث الدنیا څوک چې اراده کوي فصل د دنیا نؤتیه منها نو ورکو څه قدرې د دې نه ټول نه څه قدرې ورکو چې زمونږ خوښه شي وما له فی الاخرة من نصیب او چې خالصه دنیا غواړي نشته د پاره په آخرت کې څه برخه د څه غوښتل نه سوا د اور نه ام لهم شرکاء کنا د ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله کنا د مشرکانو د پاره خدایان دي شرعوا لهم چې جایز کړي دی د دوی د پاره د دین نه ما هغه لم یأذن به الله چې الله دا اجازه نه ورکړي ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینهم کنه کلمه د فصل او د فیصله چې الله نه وړاندې شوی دا چې پلانی قوم ته په پلانی ټیم عذاب ورکوم نو لقضی بینهم فورا با الله د دوی په منځ کې فیصله کړو کړی به وان الظالمین لهم عذاب الیم ظالمانو لپاره عذاب درناک دی تر ظالمین مشفقین مما کسبوا ان با ظالمانو لرا یریدون کی بای مما کسبوا دا نتیجې دا گنا چې دنیا کې دي څه کسب کړی دي یا الله مون خود سي لولي ګساړې لزولې وي او کمر نم دانګلیو دا وسکو او واقع بهما ای بعد سزا رک د کسب د دی واقع کیدونکي په دی باندې والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات کسان چې مؤمنان دي عمل د نیکو کوي ای با په باغچو د جنتونو کې لهم ما یشاءون عند ربهم ای به جنتیانو لپاره هغه چې غواړي دوی په نزد پروردگار د دی باندې سچ غواړي به ورته ملاوي ذالک هو الفضل الكبیر او دا مې ربانی لویا ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا هغه شی دی چې زیری ورکوي الله د دې بندګانو خپلو کسان ته چې ایمان وروړي عمل د نیکو کوي قلت ورته ولا اسألکم علیه اجرا اے خلکو اے مشرکانو زه نه غواړم تاسو را پرې دعوت دین باندې څه مزدوري الا المودة فی القربى مگر مینا په خپل ولای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته ویل چې اس مزدوری در نه غواړم خدا در نه غواړم چې د خپل ولای لګ لحاظ وکړي دون لحاظ را وکړي او ټیم راکړي چې دعوت درکوم کافر علم ولازم مخکې ویلي د کافر بس عهد پیمانی او سبه وعده ومن یقترب حسنتا سوکو چې کسب کوي نیکی لرا نزد له بها حسنا زیاتو منګه دیتا پدې کې خواله ان الله غفور شکور یقینا الله بخون کې د ګناهونو دی شکور او قدردان د نعمتونو دا بندگان چې سکی س عبادتونه کوي الله قبلې
معمولی عمل ولی نہیں ام یقولون افتراه دا خبر پریدا بلکہ وای دوی مشرکان چې دې پیغمبر ساس کړي دې قران لرا په الله باندې دروغ ساس کړي دي فیشاء الله جواب فیشاء الله یختم علی قلبک کا الله غواړي مهر بولګي ستا په باندې تبا اس بیان شویلې اس پر شي معلومه ولې ويمحو الله الباطل خو محوکي او ختمي الله باطل لرا ويحق الحق او ثابتي او ظاهري الله حق لا بكلماته وخپل کلمو باندې انه عليم بذات الصدور یقینا دا الله پاک واقف دې پر ازون سينو باندې وهو الذي يقبل التوبه عن عباده الله ذات چې قبلې توبه خپل بندګانو نه ويعفو عن السيئات او عفو کوي د ډیرو ګناهونو نه بغیر توبې نه ويعلم ما تفعلون او پویږي الله پاک باندې چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا او قبلي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين قبلي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من دادا قبلي الله پاک دا کسان چې مؤمنان دي عمل د نیکو کوي ويزيدهم وزياته الله دویتا د خپل مهرباني نه والکافرون لهم عذاب شدید کافران د دې لپاره سخت عذاب دی ولو بسط الله رزق لعباده کپراخ کړي وی الله روزي له خپل بندګانو لپاره لبغوا په الارض سرکشي به کړي و پزمکه کې ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن نازل الله پاک انداز چې الله خو خشي انه بعباده خبير بصير الله په خپل بندګانو خبردار لیدونکې دی دا سوشلیزم والا او مساوات والا باندې رد دی ولو بسط الله رزق لعباده کا الله پر خکړ روزي ټول بندګان ته یو شانی ور کړی وي مساوات قائم کړی وي نو له بغاو په لار د زمکه کې به بغاوت کړی وي چاور چامړې نه وي کړی چاور چا تپوس نه وي کړی چا چا سره نیکی نه وي کړی چا په چا سلام نه وي ویلې بلکې یو بل به دې مخ د زمکه نه هټاو کړی یو بل به وجلی ما ته پرې مخ خبره کړې و وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله غذات چې را کوزي باران لرا پستا غنا چې خلق مایوس شي وينشر رحمته خريخ بل مهرباني لرا چې باران دي والولي الحميد هم دا الله کار سازون کې استایل شوی دی سوکرال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا چې خریبا باران نکیږي او خلق بالکل مایوس شوی دی استسقا پکار ده نو حتمار ته ویل چې خلق مایوس شوی ویلاو ول زبې باران وشي دا څورته وګورئ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله باران را لګي پستا غینه چې خلق د باران نه مایوس شي او چې خلق کوئی باران نه کیږي به شپه له باران کی ومن آیاتی خلق السماوات والارض دلائل قدرت الله نه پیدا کول اسمانو رزق کو دي وما بس فيهما من دابه او هغه چې خوار کړی الله پر دواړو کې زند سرونه او والا جمعهما او دا الله په جمع را جمع کول دی باندې از یشاء قدیر کله چې غواړي نو طاقت مند دی وما بس فيهما من دابنا ډیر علماء او ساينسدانانو محققینو دا خبر ثابت کړی دا چې پرې فضا کې مخلوقات شته پرې قمر کې دي پرې مریخ کې دي پرې عطارد کې دي ځکه چې من دابتینی وي او دابه چې کومه ده نو ما يدب على الارض تبلی خو هغه په قمر کې څوک مخلوق کی یا په مریخ یا عطارد یا زهره کی یعنی کواکب و سیارو کی نو هغه انسانان بری انسان الله دې کوكبي ارضی لپاره پیدا کړی دی په دې ځمکه اکه دې شي الله نور مخلوقات ځکه وایي نو وما عبس فيهما من دابة وعلى جمعهم إذ يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة أغا جورسي تاوستا يو تكليفا
بما کسبت ایدیکم په سبب دا ګناهونو چې کسب کړي ستاسو لاسونو ويعفو عن كثير عفکه الله د ډېرونه وایي یو تیندک سړی نه خوري تیندک په خپه کې ډکې او غنه نه ماتېږي مګر دا درنه څه شوي څه خطا شوې ده څنګه چې نوجوان سړي هغه پردۍ زنانه ته کتله وغې ده ته کتله او روانو او مخکې پوزه ولګېده او پوزه یې ماته شوه پوزې ته یې ویل چې پاکه به یې نه کړم چې څوره پیغمبر خدا مخې له لیم دی او نبي علیه السلام ته یې ویلې هغه ویل دا خو دغه دچکه وه که نه چې ستا نه معمولي غوندې ګناه وشوه الله دله خبرداری درکړه پوزه یې له ماته کړه نو ځکه وایي دا ویعفو عن کثیر خو د ډېرو خبرو نه عفه کوي که نه یي موږ نه قدم په قدم ګناهونه کېږي ځای په ځای بیا موږ پراته وی راغورځولي به وو الله پاک خو د ډېرو په ډېرو ګناهونو نه نیسي وما انتم بمعجزین فی الارض او نه یې تاسو کمزوري کوونکي الله لره په ځمکه کې وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر او نشته ستاسو لپاره سوا د الله نه څوک دوست ولا نصیر او نه څوک امدادي ومن آیاته الجواری فی البحر ځنې د نښو د قدرت د الله نه فی الارض الجواری فی البحر کشتۍ او جهازونه دي په سمندر کې کل اعلام په شان د غټو غټو غرونو باندې اعلام غرون ته وایي ان یشاء یسکن الریح که الله غواړي بند بکي باد لرا سمندر کې به باد بند کی فیضللن رواکدا نو بدریږي دوی په نو بګرځي دوی ولاړې علی ظهري په شاد سمندر باندې دا کشتۍ او جهازونه به چې په سمندر کې چلیدل نه په هوا باندې اوس په هوا چلیږي اوس ورته ماشینونه لګېدلي دي نو د ماشین په زور باندې چې په کم طرف ته بوځېږي به خو پخوا هغه بادباني کشتۍ او جهازونه چې وو نو به د بادبان په شکل په دغه باندې چلیدل د دې وجې نه چې موافقه هوا وه ته به خپل مطلوب ته ورسېدې او چې مخالفه هوا به وه د خپل مطلوب نه به یې په زرګونو میله لرې بل خوا به یې وړی ان فی ذلک لآیة لکل صبار شکور یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دي دپاره د هر لوی صبرناک او قدردان د نعمتونو د الله ګوره دا کشتۍ د لرګي نه سازېږي لرګی څونه وزندار دی او بیا کشتۍ چې د کوم نه سازی څونه وزنداري خو الله تعالی دا وزندار لرګی دا سلیپر دا سیلاب کې اوبو ته واچوه دا د ځمکې ویښ ته نه ځي دا د اوبو په سر روان دا د دې درون لرګي دا حیثیت په دې اوبو کې چا ختم کړ چې ته د اوبو په سر ځه دا الله نو د هغې نه چې کشتۍ ساده شي نو هم د اوبو په سر باندې په زرګونو او په لکونو ټنه سامان پکې ولې نه وي خوا به د سمندر په سر روانې او یوبقهن یا به هلاک کي الله د کشتو لرا او اهل د دې کشتو لرا بما کسبو په سبب دا ګناهونو چې کسب کړي دي هغه ناستو خلقو د دې کشتو ويعفو عن كثير او عفا کوي الله د ډېرو نه ويعلم الذين يجادلون في آياتنا پیژني الله کسان لرا چې جګړې کوي زموږ په آیاتونو کې ما لهم من محیص نشته دی د هغې دپاره څه نجات او کامیابي او خلاصې وما اوتیتم من شیء پس هغه چې درکړی شوي تاسو ته څه نه دا څومره چې تاسو د دنیا د اشیاو نه درکړی شوي دي نو په متاع الحیات دنیا دا سامان د پیدې د ژوند دی دنیوي دی یو ساعت پیدا ده او بس ختمیږي وما عند الله خیر و ابقا هغه نعمتونه چې د الله سره دي ډېر غوره دي و ابقا او ډېر باقي پاتې کې ختمېدونکي نه دي د چا لپاره دي للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون دا کسان دپاره چې ایمان راوړی دی دوی په خپل رب باندې اعتماد کوونکي والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش یقینا کسان چې ځان بچ کوي د غټو غټو ګناهونو نه یجتنبون کبائر الاسم ځان د غټي ګناه نه غټي ګناه دي ته وایي چې الله په هغې باندې یره د اور ورکړي
یا داغي سزا قرآن کی ذکر شوی حد والفواحش او دارنګي ماف کوي الله د بهای کارون لرا و اذا ما غضبوا او کلا چې دوی غصه شي هم یغفرون نو دوی بخشش کوي چې کله ولا غصه راشي نو دوی بخنه کوي معنا دا نه ده چې یو کامل مؤمن دی نو غصه به ولا ناراضي دا مشرانو لیکلي دي امام قتاده خدا خبره کړې ده چې یو سړی دی چې څوک ورته د غصې خبره کوي او دله غصه نه ورځي نو حمار دی وایي لیکن سړی ستا مخکې الله ته کنځلې کوي او قرآن ته کنځلې کوي ورځې به دې وایي او تاله په دې هم غصه نه درځي نو پته ولګېده چې بیا خو کاتبل شانتې ده نو ځکه وایي و اذا ما غضبو کله چې غصه شي هم یغفرون نو دوی بخشش کوي و اذا الله دې معاف که نو زه الله دې معاف که دا د هغه وخت خبرې دي چې کم وختې مسلمانان په مکه کې کمزور پیغمبر خدا ته به صحابه ویلي هغه ویل ما ته اجازت نشته چاله به جواب نه ورکوئ حضرت عمر ته یو سړي ردې بدې ویلې هغه پې حمله کوله دا آیاتونه نو بیا چې کله د جهاد امرونه رالل نو دا په هغې منسوخ اوس به کافر ته سټ نه اوږدې چا به تا ته کنځلې کوي او ته به ورته سټ دې اوږد کړی نه کافر له په سترګو کې سترګې ورکې او د هغه د هرې خبرې او د هر ګزار جواب به کوې والذین استجابوا لربها کسانو چې قبول کړی د خپل رب دپاره واقاموا الصلاة او درې مانځه لره و امرهم شورا بینهم او وی امر او کار د دوی په مشوره باندې په خپل منځ کې ومما رزقناهم ينفقون او زری دا مال نه چې موږ ورکړی خرج کوي په لارو د خیر کې والذین اذا اصابهم البغي کسان دي چې کله ورسي دوی ته ظلم نو هم ینتصرون بدل علی ودې دا نیکان دي ته نه وایي چې بدل نالي نه هغه کسان چې ورسیږي دوی ته ظلم څوک پې ظلم وکړي نو هم ینتصرون دوی بدل علی بدی را بدی سهل باید جزا اگر مرد احسن الی من اسا تاسو چا بد وکړه ته ورسره د هغې په انداز باندې بد کولی شي زیات نه د هغې په انداز باندې جزاء سیئة سیئة بدلا د بدی بدی دا په مثل دی باندې دې ته باب مشاکله وایي د بدی بدله بدی نه ده اخو عدل دی خود قرآن ته نه تعبیر وکړو چې بدله د بدی بدی دا په مثل دی باندې ځکه چې د بدلې اخیستلو نه عفه ډېره زیاته سودمنه ده فمن عفا واصلحا چا چې عفه وکړه او اصلاح وکړه په امره په اجره علی الله نو مزدوري په الله ده انه لا يحب الظالمین یقینا الله دوست نه ګڼي ظالمانو لرا قیامت کې به وایي الله رب العزت حدیث کې راځي علی رؤوس الاشهاد به اعلان وکړي چې چا په الله حق را پاسوي وایلی الله به وایي چې په ما د چا حق را پاسوي وایلی نو هېڅوک څوک به جرأت ونکړي مګر هغه سړی چې د الله بندې د الله دپاره دنیا کې معاف کړی هغه پاسي چې زما شته ځکه ما قرآن لوستلی او فرمایل تاسو چې په اجره علی الله انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه هغه څوک چې بدل لی پس د مظلومیت خپلنا یو سړی مظلوم شو چا ووهه بېعزت یې که او د هغې نه وروسته خپل بدل واخیسته نو په اولئک ما علیهم من سبیل نشته په دغه کسانو باندې لار د ګرفت شریعت یې نه نیسي او الله ورته څه نه وایي خو څومره اندازه چې چا بد کړی دونه کولی شي انما السبیل علی الذین یظلمون الناس خامخا لار د مؤاخذې په هغه کسانو ده چې زیاتې کوي په خلکو باندې ویبغون فی الارض بغیر الحق او ظلم او زیاتې کوي په ځمکه کې په ناحقه سره اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دوی دپاره عذاب درناک دی نو د بدل اخیستو اجازت خو شته لیکن که یو سړی بدل نالي او صبر کوي نو بیا
ولمن صبر وغفر چا چې صبر وکړو وغفر او بخشش وکړو ان ذلک لمن عزم الامور دا دغه پخته او کلکو کارونه نه دی دا د همتناکو خلکو کار دی د دې وجنه حدیث کې راځي سلمن قطعکو خپل ولی راټینګه کاغه چا چې څوک دې خپل ملای دې شوکای سلمن قطعک وعفو عمن ظلمک عفو کچاتا اگه چاته چې پتا ظلم کوي واحسن الى من اساء الیک او نیکی وکړه چا سره چې تا سره بد کوي او بیا رسول الله وی وقلیل ما هم دا خلق ډیر کم موجودیږي په معاشره کې ومن یضلل الله فما له من ولی من بعده سوک چې گمراه کی الله اغلرا نو نشتر اگر پارا سوک دوست رستو دا اللہ نا و تر ظالمین اینی بطو ظالمان لرا لما رو العذاب کرچوینی دوی عذاب معین دا عذاب کی یقولون وائی بحل الى مرد من سبیل اے زمانگ رباشت واپسی تلار کرچ دا عذاب را گیر کی قیمت کی دیوئی لارشترے دوتو وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل اني بدوی لرا يعرضون عليها پیشکیدے بشی پدوی باندے پیشکیدے بشی پر اور باندے خاشعين من الذل یریدون کی وی من الذل د وجد ذلت او خوارینا ينظرون من طرف خفي ګوري با لاندې طرف سترګو توای او خفي پټو توای پټ بګوري لکه څنګه چې سړی وجلو د پار راولې توره دی را ورسره اخیستې را او سترګو پرې دا کې لاندې تورې ته ګوري پوره به نشي کتی لکه چې د الله دربار کې کوزګوري ولاړي وقال الذين آمنوا بویا کسانو چې ایمان راوړی دی ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه وویا هغه کسان چې مؤمنان دي هغوی به ووایي یقینا کامل تاوانیان کسان دي چې تاوان کې چورې خپل ځانونه او خپل کور والا په ورځ د قیامت باندې لوی تاواني سړی هغه دی چې هغه ځان او خپل د کور خلک ځان سره په تاوان نه د آخرت په تاوان کې واچول الا ان الظالمین بعذاب مقیم خبردار یقینا ظالمان وی په عذاب همیشه کې وما كان لهم من اولیاء نبوی د پاره څوک دوستان او مددګاران ینصرونهم چې دوی امدادو کې من دون الله سوا د الله نه ومن یضلل الله فما له من سبیل هغه څوک ومن یضلل الله څوک چې گمراه کی الله غلرا فما له من نشر اگر پارا من سبیل سلار استجیبوا لربکم قبول کوي خپل رب د پارا من قبل ایات یوم فخوا دراتلو دا غورزنا علی مرد له من الله چې نه پیداګې لپاره واپس له جانب د الله نه الله براوسی الله یې بیا نه واپس کوي مالکم من ملجأ نه به استاو د پاره او زید پنا یوم ذن په دغه ورځ باندې ومالکم من نکیر او نه به استاسو د پاره څه انکار فإن اعرضوا قدی مخړی فما ارسلناک علیهم نه دی لګلې مونږه تعالی را په دی باندې حفیظا سو حفاظت کوونکې د اعمال دوی ان علیک الا البلاغ نه دی لازم پتا مگر رسول د دین دی و ان اذا ذقنا الانسان یقینا مونږه کله چې اوس کو یو انسان ته منا رحمتن د خپل طرف نه مهرباني فرح بهان خوشاله شي په دی باندې و ان تصبهم سیئاتنا او کو رسیدوی تابت حالی بما قدمت ایدیهما فسب داږي چې وړاندې کړي لاسونه دوی فإن الانسان کفور یقینا انسان چې دی فإن الانسان کفور یقینا انسان انتهائی ناشکر دی لله ملک السماوات والارض خالص الله پر حکومت د اسمانو د زمکو دی یخلق ما یشاء پیدا کوي الله چې د الله خو شي یهبو لمن یشاء اناسا بخی الله چاہتے چې خوشي اناسا جن کوي الله دا تقسیم کړی دی په خپل بندګانو باندې چاته غواړي هغه صرف جنکۍ ورکی لکه د حضرت لوط علیہ السلام لا الله لونه ورکړی جنکۍ ويهبو لمن يشاء ذکورا او بخی الله هغه چاته چې خوشي نارینا نو باز خلک بدای ټول زامنو شي اډو لوري نکیږي د ابراهیم علیہ السلام وې زامنو ټول
او یزوجهم ذکرانا و اناسا او یا ورکی اللہ دیلا بعض خلق لرا نارینا و زنانا دوارا الکان مولا اللہ ورکی کی نہ کہیں ولی ورکی دا تقسیمون دا اللہ دی ویجعلو من یشاء وکیما او گرزی اللہ اگا چالے چکو کشی شند نالک ورکی و نجنی ورکی انہو علیم قدیر یکن اللہ پویا طاقت والا دے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ ندی ممکن دے او انسان دا پارا چی خبریو کی اللہ دا سرا الا وحیا مگر پا ذریعہ دا وحی باندی او من وراء حجاب یا شاعت دا پردینا او یرسل رسولا یا رولی او استاذ پا یوحی بیزنی ما یشاء وحی کئی پا حکم دا اللہ بانے گا چیز اللہ کو کشی انہو علیم علی حکیم یقناً دا اللہ علی شانہو لو شان والا دے حکیم او حکمتن والا دے پخپل کار کے دا واحد دری صورتون دلتا دے آیات کی ذکر شو چی واحد پا دری ذریعو بانی کی یو دا ایو کلمہ اللہ چی اللہ ورسر خبریو کی وحیاً دا واحد پا ذریعہ بانی نو دا با پیغمبرانو سرا دا وحی پا ذریعہ باندی ہو دا اولیاء اللہ سرا دا کرامت پا ذریعہ باندی ہوشی او من وراء حجابو یا شاعت دا پردینا لیکن موسیٰ علیہ السلام سر براہ راست اللہ خبر کڑے دا پردے شاعت او دا محمد مصطفیٰ سر پا کڑے دا پردے شاعت او یرسل رسولا یا اللہ استاذ رولی گی پرشتہ رولی گی نو پا یوحی وحی کئی دا پرشتہ پا آڈر دا اللہ بانے ما یشاو اگا چی دا اللہ خوخشی انہو علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا تکسی وحی کڑی دا منگا تا درو دا وحی دا جانب اخفلنا دی وحی تے روح وایو قرآن تے روح وایو زنگا چی روح بانی بدن جون دی دگا سی دا اللہ پا وحی باندی دا طول علم جون دے ما کنت تدری مل کتاب اے پیغمبرہ تا نپوئی دی چی کتاب ستوئی ولل ایمان او نپو دی پی دی چی ایمان ستوئی دا دی وحی و پیغمبری نمخ کے تا کتاب امن پی جندو تا ایمان امن پی جندو ولیکن جعلناہ نورا نہدی بھی لیکن گرزو لے منگا دے لرا رنا خونکو منگا پا ذریعہ دے بانے ما نشاءو اگا چی زمنگا خوشی من عبادنا د بندگان زمنگنا و انک لتهدی الى صراط مستقیم او یقینا تو خونکے اغلاری برابر تا صراط اللہ الذی لا ارض اللہ اغا له ما فی السماوات و ما فی الارض چې اگر پارا غټول دي چې پاسوانونو پټول دي چې بزمکو کې دي خلقم و ملکم و عبیدا الا خبردار الی الله تسیر الامور خالص الله تا واپسی د ټولو کارونو دا تقریبا کو یو 100 منټه ان شاء الله بیا ورپسې دا 2 سورتونه وایو